چې ګوره تاسو کوم رب نه منئ، د کوم رب نه تاسو انکار کوئ، د کوم رب حکم تاسو نه منئ، دا هغه رب دی چې تاسو پیدا کړي یې. تاسو د پاره غوږونه پیدا کړي دي، سترګې پیدا کړي دي، زړونه پیدا کړي دي، چې دا یو د الله جل شانه نعمت دی، د الله جل شانه د قدرت نښې دي. سترګه دا نو څومره لوی نعمت دی. هغه چاته پته لګي چې کله دا نعمت ورسره نه یا دا نعمت واخیستی شي، بیا پته ولګي چې دا سترګه څومره قیمتي څیز دی. یا نظر کمزور شي نو بیا څومره تکلیف انسان ته. اوس د دې نعمت قدر د مؤمن بنده څه نشته دی، د دې شکر نه ادا کوي. نو دا الله جل شانه خپل د قدرت نښې ذکر کوي. څومره انعامات مې در باندې کړي، څومره احسانات مې در باندې کړي دي. او دویم دا چې الله جل شانه چانه دغه نعمت اخستی، یو کس پیدا شو پیدایشي ړوند دي. تاسو خیلی بعضې کسان سترګې غړېږي، سترګې به یي، نظر پکې نه وي، هغه کنیکشن الله جل شانه نه وي ورکړی. نو غټې غټې سترګې به یي، لیدل به نشي کولی. نو دا د الله جل شانه قدرت دی چې ګوره دا زما حکم دی کې چلیږي. سترګې شته دی، لیدل نشي کولی. دغه رنګ الله جل شانه فرمایي تاسو لپاره مې اورېدل یعنې غوږونه پیدا کړي دي چې دې باندې تاسو اورېدل کوئ. اوس دا د الله جل شانه د قدرت نښه ده. الله جل شانه د یو بنده نه دغه قوت دغه طاقت والی، نو به یو بنده یو انسان څومره تکلیف کی، څومره مشقت کی، څومره ګرانه وي ورته. خلک ورته تیز تیز چغې وباسي او نه اوري، نو تکلیف کی. او د دې پته لګي چې کله دغه نعمت نه وي، دغه نعمت واخیستی شي، بیا قدر پیدا شي چې خلک خبرې کوي او دی ورته ګوري، اوس پوهېږي نه اوري نه چې دا خلک به څه وایي. نو د سره بیا احساس پیدا شي. خو بیا هغه نعمت چې دی هغه تلی او اوبه د ورخه تېري بیا